اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د خلافت راشدہ په بابلا ناشو خبره ترې کوو د نننۍ کیسټ د 15 کیسټ ما سره په دې خبرو اترو کې شریک ملما محترم سید سلیم احمد صاحب دی او د نن موضوع چې هغه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې خلفای راشدین کې په 4 نمبر باندې وو د غي فضل او کمال دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دراصل د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې ماشوم و چې د پلار نه اغسته او د ترنه او په خپل کور کې لوی کړو نو د خپل اولاد په شان د هغه تربیت کړو بیا چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوا کړو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او خلا ماشوم په ماشوموالي کې د نبوت سوري د لاندې د هغه تربیت کېده بیا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کومې وحي نازلې د هغې عیني کو او ولې چې ورسره په کور کې اوسېده دعوې په مطابقت سره هم دی ورسره په کور کې چې چېرته به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول داسې هغه چې دته یو کامل شرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات او دغه سره د اوسېدو ملاو او په دې کې یو بل هم هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د په سفرو کې هم شامل و هغه وایي که نه چې یو ځل شریح بن هاني نه د رضی الله تعالی د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د مسح په باره کې تپوس وکړه چې تپوس یې ته وکړو نو هغې ورته وویل چې د دې صحیح روایت چې دی یا صحیح بیان درته حضرت علی رضی الله تعالی عنه کولی شي د هغې وجه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره همیشه په سفر کې به حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه د دې بهترین گواه دی. حضرت شاه ولی الله صاحب ازالت الخلفاء کې د رسالت په هغه کې یعنی د بارګاه رسالت کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د تقرب او تربیت د هغې فضایل اصلي بنیاد ګرځولې دي هغه چې د تقرب الی الله یا د تربیت یا د هغه ولایت مقام چیرې نو دا ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرب د وجه سره ملاو شوی دی ولې چې دی یو خو دغه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترز یو بلې ماشوم په کور کې لوی کړی بیا درېیمه خبردار چې زوی مو نو هر لحاظ سره د کور کسو د ده ځکه زیات تربیت شوی دی او بیا د هغې د وضاحت کې د دې چې کوم امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو روایت دی هغې نقل کړی دی او هغې مطلب هم دا دی چې د ټول چې کوم مسلمانان دي یا مشران دي د هغې اجتماع په دې خبره باندې ده چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خو دا و چې لومبی چې کوم مسلمانان شو نو هغې کې دی هم مسلمان شو او بله خبره دا وه چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرب ورته حاصل و او بله دا خبره وه چې دی په عوامو ناس کې چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیات نږدې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیاتې خبرې اورېدلې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست تپاسته هر چیز کې دی شامل و نو دته دا مقام حاصل دی چې د تربیت چې کوم بل چاته نه حاصل او په دغه وجه د هغه کرامت یا زبرګي چې ورته ویلی شي د هغې مقام لوړ دی او بله وایي دا هم دی چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خپله لور حضرت فاطمه په رشته کې ورکړې وه نو دغه شانه د مقام د نورو صحابو په مناسبت باندې لږ جدا هم دی د تقرب او د اختصاص په بنا باندې په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن مجید تعلیم دی له ورکړی دی دا د قرب یو بل هغه دی چې قرآن شریف نازلېدل اول کس دی چې ده به ترې اورېده او دی به پکې شاملولو او ځینو موقعو کې خو قرآن مجید آیتونو تفسیر هم دی ورته بیان کړی دی ځینې مخصوص حدیثونه هم دی قلم بند کړي دي خو ډېر لږ روایات یې دی نه لکه مخکې موږ ذکر کړو چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یا حضرت عثمان غني رضی الله دی خلفای راشدین ډېر د احتیاط نه کار اخیستی دی د دوی نه ډېر کم حدیثونه روایت شوي دي بله خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې هغه غیر معمولي تجربې او فضل په وجه ورته فرمایلي چې وانا مدینة العلم وعلی بابها چې زه د علم خارم او دروازه چې ده هغه حضرت علی رضی الله عنه دا دغه یو خاص مقام د علمیت په وجه باندې دا بیان کړ بل په ماشوموالي کې دی د لیک لوست زده کړی و دې لپاره چې کله د اسلام هغه شو آغاز شو وحي نازلېدل شروع شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کاتبین وحي کې دیم شامل کړو په ده باندې به لیکل کول بیا چې سوره ماهدي لیکل کېدي تحریر کېدي هغې کې هم لاس لیک ته دی لیکل به دی کول
حتی چې د صلح حدیبیه په هغه کې هم دی شاملو لیکلو کې کاتبین وحی هم دی شاملو بل د چادر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته خط لیکلو نو هغه کې هم حضرت علی رضی الله عنه سنه خطونه به لیکل نو د دې دا مقام چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تربیت په وجه باندې دغه سره په کور کې اوسېدو په وجه باندې بل دی چې لیکه پړه کاسو لوکلو سزاو نو د هغه د وجم دی له هغه فضیلت حاصلو چې کم دو عام صحابه په نسبت دې تزیاتو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ټول صحابه چې دا هغه موږ ګورو نو دغه ته چې کوم مقام حاصل شوی دی هغه ټول د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تربیت او دغه د قرب وجه حاصل شوی دی هر صحابي هم دغه څه دی بیا په هغه ټول صحابه او کې د تعلیم مقام چې هغه د لحاظ ډېر لوړ وو چې هغه د خپل ترزو یو وو د ماشومتوب دغه تربیت کې وو نو هغه تربیت دومره سره وکړي چې قرآن شریف چې لکه د تمام علوم یو خزانه ده په هغه کې او دغه په تفسیر کې د تلیر یو لوړ مقام وو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې از تلیر چې قرآن شریف حفظ کړی وو او دغه بعد کوم مشکل نکات بچو یا کوم تفسیری مسائل بچ هغه به بیانول بلکې د په حق له باندې دا روایت راځي چې حضرت علی رضی الله عنه ته دغه علم وو چې د قرآن شریف هر آیت مبارک کې به دا خبر وو چې د شان نزول څنګه ده د کوم وخت نازل شوی ده لکه شان نزول په حق له باندې ایمونګه جماعت خدا عقیده ده چې قرآن شریف خو د قرآن شریف آیتونه خو نازلېدل 100% او هغه ضرور نازلېدل مګر ضمني توګه سره یو واقعا ورسره شوه لکه هغه واقعا پیښه شوله او قرآن شریف آیات نازل شو خو خیر دې ته لکه غیر احمدیان ډېر زیات اهمیت ورکوي نو حضرت علی رضی الله عنه چې یو خو د قرآن شریف علم نه خطر ورته وفره سور کړی و او بل دا ورته پته و چې کوم آیات چې په کومه موقع او محل استعمال شوی نازل شوی هغه نه هم هغه ته هغه خد سره په درلودو همدارنګه دې مبارک راځي چې په ټولو صحابه کې سوای حضرت ابن عباس رضی الله عنه چې په حق لبان چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړې و چې خدای تعالی دغه د قرآن شریف علم ورکړي و دین علاوه نور په ټولو صحابه کې د قرآن شریف زیات علم د سره و همدارنګه وایي په تفاسیر په کتابونو کې لکه ابن جریر ده طبری ده ابن ابي حاتم ده ابن کثیر ده په دې کتابونو کې اکثره چې کوم روایت دي تفسیری روایت هغه د حضرت علی رضی الله عنه روایت بیان شوی دي صحیح او بل ذکر دار راځي وایي کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو هغه نه پس کله حضرت ابوبکر صدیق رضی خلافت بیعت وخت صحابه ونه نو په دې وخت کې کنه حضرت علی رضی الله عنه چې هغه یو څو وخته یا تقریبا شپږ میاشتې هغه بیعت نه وکړی لکه غم کې او تشویش کې او کې پریشان او ګوشنیشینی اختیار کړل نو صحابه وایي په دې شپږ میاشتو کې وایي د قرآن شریف یو ترتیب چې کوم ترتیب نزول هغه باندې قرآن شریف جمع کو مګر دې په حق باندې موږ مخکینی پروګرام کې لوستي وو الته ویلي وو دا چې دغه د دې روایت کوم خاص اهمیت نشته ځکه تاریخ کې ذکر نه راځي همدارنګه د قرآن شریف په حق چې کوم د دین استنباط وو هغه کې هم خدای تعالی یو لوی ملکه ورکړې و تر دې حد پورې چې کله چې هغه تحکیم چې د خوارج سره کوم بحث وو هغه وخت چې کله خوارج دغه فیصله وکړه چې موږ تحکیم نه منو نو حضرت علی ډېر په ډېر دانایه سره او په ډېر لکه په عقلمندۍ سره دې ځواب ورکړو نو حضرت علی هغه ټول صحابه راټول کړل چې کوم حافظان وو یا د قرآن شریف عالمان وو هغوی ته وایي تاسو د تحکیم هغه چې نه منئ وایي ولې قرآن شریف کې دا نه دي راغلي چې کله ښځه او د سړي ترمنځ کومه جګړه پیښه شي نو هغه په منځ کې حاکم مقرر کوئ یا خپله رسول کریم صلی الله علیه وسلم حاکم نه دی مقرر کړی په موږ باندې نو تاسو په کوم دلیل باندې وایي تاسو حاکم نه منئ نو په دې توګه سره هغه د قرآن شریف دلیل ورکو هغه سره هغه تحکیم دوی چې کوم انکار او هغه دې خطا مجبور کړ چې هغوی تحکیم ومني همدارنګه حضرت علی رحمه چې ولکه یو بل خبر دلته ذکر راځي چې ناسخ منسوخ علم هم حضرت علی رحمه درلودلو نو دې ذکر راځي چې وایي چې بعد کوم صحابي به چې تقریر کول یا به واځي نصیحت کول نو هغه نه به د مخې تپوس کول چې آیا تاسو ته د علم ناسخ منسوخ څه علم شته کنه نو هغه ته علم نو هغه به نه پرې خو تقریر وکي مګر دې په اړه کې موږ جماعت خدا عقیده ده چې قرآن شریف کې هیڅ نوع ناسخ و منسوخ نشته قرآن شریف د الحمد د بسم الله نه نیولې تر وناسه پورې ټول د خدای طرف نازل شوی دی او هغه کې هیڅ رد و بدل نشته هغې وضاحت الله تعالی کړو په سورة بقره په لومړي حصه کې کړی چې ذلک الکتاب لا ریب فیه نو لا ریب فیه مطلب حاله کېدای شي چې پکې ناسخ منسوخ نه که ناسخ منسوخ شو نو خو لا ریب فیه پاتې نه شو بیا قرآن شریف نعوذ بالله مشکوک شو نو دې لپاره حضرت مسیح موعود علیه السلام د ډېر په وضاحت سره وضاحت کړی چې ناسخ او منسوخ نه سړی کم سړی په کم آیت نه پوه شو نو هغه ناسخ منسوخ په شکل کې تللی وګوره ځینې علماو په وخت کې 1500 او ځینې خلکو ته اخر کې چې کوم د 14مې صدۍ امام مجدد هغه 15
آیات کړي چې دا ناسخ نو که پنځم کې جی مثال په تور وای 15 ناسخ شو 15 منسوخ شو لس آیاتونه خو مشکوک شو جی چې دا دی کنه دی صاحب نزیو دي زما په نسبت دا قرآن شریف الله تعالی ناسخ منسوخ نه پاک ساتلی مگر دا چوندا روایتونه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دی په هغه وخت کې دغه شان بالکل نو بالکل مگر دا ورستنی کوم تاریخ نویسان چې وو د خلکو خپل عقاید پکې بیان کړی دي خدای د تلی طرف ته دغه خبره منسوبه کړې ده صحیح بیا د تلی رضی کوم روایت چې وای دومره کثرت سره روایت دي تفسیر په حق باندې لکه مخکې تاسو وایئ چې د حدیثو ډېر کم روایت دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړي مګر تفسیري روایت وایي دومره زیات دي که چېرې دا جمع شي نو وایي یو ضخیم کتاب شکل اختیارولی شي دومره زیات روایات دي همدارنګه حضرت علي رضی الله عنه چې و د هغه نه نور بعضې د هغه کوم تفسیري لکه مخ کتابونه بیان کړل چې هغه کتابونو کې په کثرت سره د روایات ذکر شوي دي بعضې خلکو دغسې بعضې روایات جوړ کړي وایي چې حضرت علي رضی الله عنه ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم بعضې د قرآن شریف نه علاوه هم څه ښودلي وو نو په دې وخت کې وایي چې بیا بعضې صحابه تپوس نه وکړو چې حضور تا ته لکه د قرآن شریف نه علاوه هم څه زده وو وایي ده ورته وایي چې ما په خدای قسم وي چې ما که څه زده دي هغه څه قرآن شریف ده او قرآن شریف د تمام علومو خزانه ده ما هغې نه علاوه هېڅ هم نه دي زده لکه دا خو هغه خبره ده چې لکه موږ مخکیني پروګرامونو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث و هغه باندې موږ بحث هم وکړو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې وایي چې علي باندې به داسې یو وخت راځي علي رضی الله عنه باندې چې بعضې خلک به هغه ته دومره لوړ مقام ورکوي چې هغه به د هغه د شان نه لوړ وي شرکیه مقام ته به ورسوي او بعضې خلک به هغه دومره وغورځوي چې ځمکې ته به راغورځي هغه به د هغه د شان نه ښکته وي دغسې بعضې روایات دي چې هغوی وایي چې حضرت علي رضی الله عنه چې قرآن شریف نه علاوه هم بعضې شیان زده وو نعوذ بالله د قرآن شریف نه علاوه خو بل څه شي وو بیا د خپل روایت راځي چې ما د قرآن شریف نه علاوه بل هېڅ هم نه وو زده بلکې ده دا وفرمایل وایي د قرآن شریف فهم یا د قرآن شریف د فهم کوم دولت چې ده هغه چې خدای چاته ورکوي ورته دې کې د چا کوم فضیلت خپل نشته ورکوي دا شانې د علم حدیث په باره کې هم چونکې ډېر کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د موجودو او د هغوی سره د ناستې پاستې د رفاقت په کور کې بیا اوسېدل بیا ورسره په سفرو کې یو ځای پاتې شول نو دوی ته خو روایت زیات پته پکار ده چې ورسره وي خو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې هغه وایي پرېږده د اسلام احکام فرایض او شهادت نبي ټول نه زیات عالم بیا دی و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې دویم مقام دی بیا ټول اکابر صحابه چې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس هغوی خو زر د وفات شو یو دی چې دله الله تعالی لوی عمر ورکړی او قربت یې ورکړی نو دوی په هغه مقام باندې وو چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ارشادات دي افادات دي په هغې مسند باندې ناست په تخت باندې ناست او هغه خبرې خلکو ته رسول د خلفای چې کوم وړاندې خلفای راشدینو درې ته د هغوی په دور کې هم د دوی په ذمه باندې دا کار و چې د الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم هغه پیغامات دي یا احکامات دي یا د قضا محکمه ده دا ټول په دې باندې د فایدو دوی به دا کار کولو بیا د احادیثو چې کوم هغه د روایات دي نو لکه خلفای راشدینو مخکې درو هم ډېر د احتیاط نه کار اخیستی دی دغه شان دی هم ډېر د احتیاط نه کار اخیستی دی او 1586 حدیثونه دی نه روایت دي کوشش یې دا کړی دی چې څه داسې خبره د خولې نه ونوځي چې هغې باندې څوک ورته ونیسي چې دا یاره دا ټیک نه ده کړې یا دا داسې نه او داسې نو هغه روایت دوی بیان کړي دي چې کوم ډېر اتنټیک او په دې کې هم دی ډېر احتیاط نه کار اخیستی دی دې کې وایي داسې ځینې حدیثونه دي مثلا 20 حدیثونه بخاري او مسلم دواړو نقل کړي دي او 9 حدیثونه صرف بخاري کې داسې دي چې هغه مسلم نه لیکلي او 10 حدیثونه داسې دي چې هغه په مسلم کې دي خو بخاري نه نقل کړي نو دغه شان د دوی د په بخاري او مسلم کې تقریبا یو کم 40 حدیثونه دی نه روایت شوي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم علاوه د خپل رفقا او همسر چې کوم نو هغې کې لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت مقدار بن الاسود رضی الله تعالی حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ابو هريره رضی الله تعالی عنه ابو سعید خدری دا ګڼ صحابیان دي بیا هغې نه پس تابعین دي د دوی سره د دوی ځینې روایات هم په دوی په ذریعه باندې هغه مخکې رسېدلي دي دا ګڼ کسان چې وو نو دوی د دوی سره چونکې نږدې تعلق هم و
او هغه په وجه باندې دی هغه د ډیر د احتیاط سره هغه حدیثونه مخکې رسولي دي یعنی په دې علم کې هم فضیلت دي تحصیلو خو ګڼ شمېره حدیثونه دي نه بیان کړي بلکې ډیر د احتیاط نه کار اخیستی دی د حضرت علي رضی الله عنه لکه مخکې چې مونږ بعضې خبرې چې وکړلې نو د هر صحابي یا د هر خلیفه په وخت کې چې مونږ وایو چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په نزد یا د صحابه په نزد لوړ مقام یې درلوده د حضرت علي په وخت کې چې کله مونږ خبرې کوو نو مونږ وایو چې د حضرت علي رضی الله عنه مقام د حضرت ابوبکر نه وروسته لوړ و مګر یو شی دغه باید مونږ په ذهن کې ولرو چې د هر صحابي یا د هر خلیفه خپل مقام و دغه چې څوک د چا نه لوړ و څوک د چا نه لوړ نه و دا خو د وروستني خلکو یو هغه یو استنباط و چې کړی دی مګر مونږ بنیادي خبر دغه ده چې هر یو صحابي و چون چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم وخت زیات تیر کړی و د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تربیت کې وخت تیر کړی و نو خدای تعالی د هغه وجه نه هغه یو لوی مقام ورکړی و همدارنګه د حضرت علي رضی الله عنه کوم فقه او اجتهاد چې و هغه کې هم خدای تعالی هغه ته یو ډیر کمال ورکړی و ډیر ذهین انسان و تیز ذهن درلودلو او مستحضر ځواب و چا به سوال وکړو نو فوري به دغه په ذهن کې دغه ځواب راتلو او لکه ډیر صورت سره ځواب ورکول ورته همدارنګه د فقه او اجتهاد چې دی په دې هکله باندې چې ډیر زیات روایت راغلي دي چې د کوم اجتهادات کړي دي کوم فقهي مسایل کړي دي بلکې تر دې حده پورې چې حضرت عایشه رضی الله عنها او حضرت عمر رضی الله عنه دوی به هم بعضی وخت دنه تپوس کولو لکه بعضی وخت چې کوم واقعیا پیښ شوه نو تپوس وکړو چې حضرت علي رضی الله عنه تپوس وکړي دغسې واقعیت هم ذکر شوي دي همدارنګه د په هکله باندې شاه ولی الله صاحب کتاب چې د ازالة الخفا کې هغه کتاب کې هم د ډېر زیات واقعیات لیکلي دي نو د هغه واقعیات نه څو واقعیات ستاسو مخکې کومه یو واقعه دا وه چې د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې یوه ښځه وه چې هغه لکه مجنونه وه هغه لکه لیونۍ وه دماغي حالت صحیح نه و او هغې باندې د زنا هغه حد ولګېدلو نو حضرت عمر رضی الله عنه چې هغه باندې لکه فیصله وکړه نو د زنا حد یې پرې ولګولو مګر په دې وخت کې حضرت علي رضی الله عنه ورته وویل چې نه دا چې لیونۍ د ذهني حالت ښه نه ده توازن نه دی صحیح نو دې باندې دا حد نه شي لګېدلی نو کله چې حضرت عمر رضی الله عنه دا خبره واورېده نو فورا یې خپله فیصلې نه لاس واخیستو همدارنګه حضرت عثمان چې حضرت عثمان په وخت کې اوس دا یو حضرت عثمان داسې یو فکر کولو چې د احرام په وخت کې د هېڅ نوع د ښکار حیوان غوښه نه خوړل پکار دي مګر بعضې صحابه و چې نه باید وخوړلی شي نو په دې باندې لږ غونتې اختلاف غونتې و لکه دا اختلاف لکه د علمي اختلاف و اختلاف امت رحمت خبره نو بیا په دې وخت کې نو حضرت عثمان رضی الله عنه وفرمایل چې څوک شته چې زمونږ د په منځ لکه موږ او صحابه ترمنځ صحیح فیصله وکړي قطعي فیصله وکړي نو په دې وخت کې صحابه ورته وایي چې موږ دې لپاره حقیقي فیصله چې څوک وکړي هغه حضرت علي رضی الله عنه دی نو بیا چې هغې نه تپوس وکړو نو حضرت علي رضی الله عنه راغو او هغه مجلس کې ټول ته وویل چې زه تاسو ته د دې په هکله فیصله کوم زه په دې هکله باندې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته وړاندې کوم نو که چېرته په دې واقعه کې تاسو کې څوک ګواه وي دغه واقع لیدلی وي نو هغه دې ودرېږي ګواهي دې ورکړي نو بیا حضرت علي رضی الله عنه یو واقعه پیش کړې وه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم احرام حالت کې و نو په دې وخت کې کوم ځانور چې چا هغه کړی و ښکار کړی و نو هغه یې ورته راوړو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا تاسو لکه وخورئ نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم جی مګر رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې نه وایي چې مونږ خو د احرام حالت کې وایي نور څوک چې احرام کې نه دغه دې وخوري نو په دې باندې وایي بعض صحابه هم ګواهي ورکړه چې واقعا مونږ په دې باندې ګواه یو دا خبره صحیح ده بیا بله واقعه پیش کړم دغسې هغه واقعه کې هم دغسې واقعه وه چې د شترمرغ هغه وې هګۍ ورته راوړې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه هم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم انکار وکړو نو کله چې دا واقعیات بیان شول نو حضرت عثمان رضی الله عنه ووایي چې بالکل صحیح ده مونږ دپاره هم صحیح نه ده چې مونږ دا وخورو همدارنګه د حضرت عایشه رضی الله عنها په وخت کې هم چا چې تپوس وکړو چې مسح څنګه کېږي نو هغې وفرمایل وایي چې حضرت علي رضی الله عنه چې و هغه چون هر وخت د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په سفرو کې و نو هغه ته په دې هکله باندې د دې خیل هم دی نو هغې نه تپوس وکړی چې د څه صحیح مسلې څنګه دی همدارنګه د حضرت علي رضی الله عنه د قوت اجتهاد چې هغه تر دې حده پورې مشهوره و په صحابهو کې چې حضرت امیر معاویه چې په هغه وخت کې لکه د حضرت علي رضی الله عنه مخالف و لکه یو مخالف ګوند و هغه چې هم یو خط په ذریعه لیک په ذریعه پیغام راوستولی حضرت علي رضی الله عنه چې تپوس ترې نه کړو د یو مسلې په باره کې نو حضرت علي رضی الله عنه شکر وباسلو وایي دا هم د خدای تعالی شکر دی چې لکه موږ مخالفین هم دې قایل دي چې دین علم موږ سره دی نو هغه معاملې کې هم حضرت علي چې کومه فیصله وکړه هغه باندې هغه عمل وکړو نو د حضرت علي رضی الله عنه فقهي کوم مسایل چې وو
د هغه چې کوم فیصلې وي هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تربیت دی وجه نه وي او د قرآن شریف د صحیح علم وجه نه وي خدای تعالی هغه ته دغه ملکه ورکړې وه. همدارنګه د حضرت علي رضی الله عنه په وخت کې لکه څنګه چې ما وویل چې د حضرت عثمان رضی الله عنه سره هغه وخت کې داسې یو مسله پیښه شوه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حج تمتع حکم ورکړی و چې کیدای شي، مګر په دې وخت کې حضرت علي د حضرت عثمان په وخت کې حضرت عثمان دا وفرمایل وایي چې هغه وخت کې چون حالات صحیح نه وو نو هغه د حالاتو د نه صحیح کېدو په وجه باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا فیصله کړې وه چې حج تمتع مونږ کوی شو، مګر اوس هغه حالات نه دي مونږ دپاره، نو مونږ حج تمتع مونږ دپاره ضرورت نه دی. مګر په دې مسایلو کې د حضرت علي مخالفت ورسره، بیا د نور صحابه سره هم بعضې مسایل وو چې هغوی د حضرت علي سره مخالفت لرلو، لکه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند کې چې مونږ ګورو نو په هغه کې د صحابهو ترمنځ دغه علمي اختلافات همیشه مونږ لري ګورو، دغسې علمي اختلافات چې هر یو ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن شریف علم ورکړی و، د قرآن شریف فهم ورکړی و او هر یو ته دغه اختیار ورکړی و چې هغه د قرآن شریف د علم نه یا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نمونې نه بعض شیان استنباط وکړي، نو په دې وجه نه دوی منځ کې لږ لږ بعضې اختلافات به وو پکې. د قضا او د هغې فیصلو په باب له هم د حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو لوړ مقام حاصل و او داسې زبردست فیصلې کړي دي او د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس د حضرت خلفای راشدین په دور کې چې کوم د یو بڑا د درې خلفاو هغوی په دور کې هم دی دا فیصله کړې خو تاسو واقعات واورول استنباط دا شانې د دوی په هغه کې ځینې فیصلې دې لپاره حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې ټولو کې د قضایي فیصلو لپاره موږ کې بهترینه کس چې دی هغه حضرت علي دی رضی الله عنه او حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې موږ په صحابه کې به چې وایو ناسو موږ ویل چې مدینه کې ټول نه زیاته صحیح فیصلې څوک کوي نو ټولو به وي چې علي کوي. دا ګوره دا مقام هر انسان ته نه حاصل، دا د دو فریقو په منځ کې د جنگ جګړې فیصله کول د آسان کار نه دی، دا ډېر ګران کار دی. خو دوی له الله تعالی دا یو هغه ورکړی چې مثال په طور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل د دوی تربیت نیغ په نیغه چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی او د هغې په موجودګۍ کې دوی ناستو فیصلې کتلې وي څنګه کوي نو د ده ته هغه مقام او هغه دسترس زیات حاصل و. بیا چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فیض په وجه باندې د هغې ترجمان هم و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چېرته څه خبره کوله نو ترجماني به دوی کوله، نو په دې وجه هم ورته وایي چې د هغه ته اقضاهم علیون چې هغه مونږ کې بهترین قاضي چې دی هغه علي دی، هغه له دا مقام ورکړی شوی دی د دې سند ورته او د ضرورت په وخت کې به د قضا خدمت هم دوی ته سپارلی شو. نو دا یو د اهل یمن د اسلام قبولولو چې کوم وشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ځای کې د عهده قضا دپاره یمن ته چې کوم کس دی کو نو هغه حضرت علي رضی الله تعالی عنه غوره کړو، دې لپاره خوښ کړو چې دی به بهترین فیصلې کوي. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه دا عرض کو چې یا رسول الله هلته خو نوې نوې مقدمات وي او زه به قضا تجربه او علم دوره نه لرم، نو ورته ویې فرمایي چې الله تعالی به ستا په ژبه په راه راست ساتي او ستا زړه له به ثبات او استقلال وربخي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې د دې نه وروسته مقدمات په فیصله کې چرې هم زه په تضادو کې چې مبتلا شوی نه یم، یعنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوا هغه یو داسې اثر و چې بیا په ژوند کې ماته چرې څه ګرانه نه پېښه شوې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی ته د قضا او د فصل مقدمات په ځینې اصول هم تعلیم ورکړی. نو یو ځل داسې شو چې علي رضی الله عنه چې کله دوه کسان په جګړه شو او هغې خلاصول نو هغې تر باندې یو خبره چې بیان وشو وارد فیصله به یې نه کوله. دا هم یو هغه موږ پښتو کې متل کوي که نه چې یو کس لره هغه یو سترګه وتلي چا ویشتي او درته چې یاره ګوره ما سره پلنکي زه نه کوم ما د یو سترګه ویشتې راویستلې ده وي چېرې د هغه په حق کې فیصله ونه کړي. دا موږ مشران وي هغه بله مو ګوره کیدای شي د دواړه سترګې شتي. نو چې کله به داسې څه فیصله راله نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه چرې د یو کس په هغه باندې کړی چې څو پوره به دواړه فریقه مخامخ کړي نو او د هغې په منځ کې به هغه خبره اورېدلې نه وه، د هغې په منځ کې به جلا او هغه نو کړی، نو هغې نه علاوه چرې داسې په وړاندو سترګو فیصلې نه دي کړي، یعنې ښه په منځ کې به کسان کېنول هغې به واورېدل بیا به خبرې کولې. مقدمات کې علم یقین دپاره به چې کوم اهل کسانو مقدمه کې هغه ګواهانو باندې جره وه د هغې نه سوالات کولم دا په اصول قضا کې داخل و.
دا نن هم دي دا وګوره چې څومره قضا کې په فیصلې کې د ګواه باندې چې ګواهي ورکړي هغه باندې جرا کېږي کېدای شي دې ځان غلطه خبره کوي کېدای شي د موقع بیان دي ګواه دي او چېرته بل چا نه اورېدلی دې ګواهي له راغلی نو دا ټولې خبرې پکې دي یو ځل یو ښځه په عدالت ته په خپله حاضره شوه هغې په خپلو زبرات کې دا وویل چې ما زنا کړې ده نو هغې باندې مختلف قسمه سوالات یې وکړل اخر په دې بیان باندې قایمه شو چې د هغې له سزا ورکړي همدغه شانې خلکو یو ځل یو غل ونیسه او په واله ټکولو باندې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه هغه کې حاضر کړ او هغې باندې غل باندې دوه ګواهان هم راوړاندې کړه چې دا ګواهان دوی په مخکې د غلا کړې ده نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه طریقه کار ګوره دلته عجیبه غوندې کې طریقه کار مګر یو ډېر زبردست دی ګواهانو ته یې وګوره که ستاسو ګواهي رښتینې خو حقه ده که ستاسو په ګواهۍ کې شک او غلطه خبره وه زه به تاسو سره داسې سزا درکړم زه به تاسو سره داسې سزا درکړم زه به سره هغه کار وکړم چې تاسو به یاد ساتئ نو دغه خبرې چې وکړل هغې نه پس په کار کې مصروف شو چې کار یې فارغ شو نو بیا ګواهان څه شو یو ګواهان تښتېدلي دي نو فرمایي چې دا غل نه دی د باندې هسې دغه کړی دی پرېږدئ ازادي کې اصل کې د اسلام ګوره دا د ګواهۍ دا نظام چې دی که نه دومره زبردست دی چې په دې کې دروغجن کس نشي چلېدی دا نن سبا زموږ په عدالتونو کې چې کومې خبرې کېږي دا خو په پیسو کېږي او جج ته هم پته چې دی دروغ وایي هغه ته هم پته خو هغه وایي چې چونکې د قسم وخوړه نو قسم په بنا باندې لکه زموږ یو وکیل صاحب هغه خبره کوله چې دا شان یو کیس و هغې کې یو کس یو ځناور مسله ووي نو عدالت ته یې مونږ څخه ګواه نو مونږ هغه سړي ته وایي چې راشه ته ګواهي ورکړه ای راته چې څه دی ما ته چې ځناور دی چې ښځه ټیک ته چې لړو دی جج ته تپوس کوي اوس چې هلکه ځناور څومره و نو دوی ورته لاس داسې اوچت نشي دومره نو وکیل پرې سوال وکړو چې آیا چرګ دومره لوی وایي نه چې دا بل لاس په راړه لاندې نه ونیسه هغې نه مخکې دی د ګواهي م ورکړه د قرآن باندې لاس یې خو چې څه وایي هغه به زه حاضره بیا د نوخار په عدالت کې ما ته زموږ یو وکیل صاحب خبره کړه چې یو مجسټریټ و وي هغه د غصې نه قرآن شریف هلته نه پورته کړي چې دا قوم غر کېږي دروغ وایي خو اسلام کې چې کوم طریقه کار صحیح معنو کې ده هغه چې کوم سړی مؤمن وي مسلمان وي په قرآن یقین وي نو هغه چېرې غلطه ګواهي نه کوي او غلط ګواه ته لکه دا وینا کو ورته مجسټریټو کې که ستا ګواهي غلطه وخوته نو تا له زه سزا درکړم بیا چېرې هم دروغجن ګواه نه ایساري یا تښتي هغه ته پته وي که ګیر شومه په جره کې نو زما سزا جیل ده زما لږ سزا بل هم راکولی شي هغه بیا نه کېږي نو حضرت علي رضی الله دا طریقه کار چې ګواه باندې به مخکې هغه وکړو چې ښه نه ګوره راغلی په رښتینې ګواهي ورکړې خو ښه ده که غلطه ورکړې نو سزا به درکړو نو چې دروغجنه اوبه تښتېده چې رښتینې اوبه وزبېده یو بل واقعه د ذکر راغلی دی مګر د دې نه مخکې دا خبر ضروري ده چې د حضرت علي رضی الله عنه چې کومې فیصلې دي دې کې یو خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې کومې فیصلې کړي دي یو خپلې خلافت فیصلې دي مګر دا واقعه چې هغه چون د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دا فیصله کړې ده دې کې د یو فضیلت دا هم ظاهریږي چې کله چې حضرت علي رضی الله عنه کومه واقعه بیان کړې ده کومه فیصله کړې ده نو کله چې د هغې فیصلې په هکله باندې صحابه او یا خلکو شکایت کړی چې دغه فیصله موږ نه منو یا دغه څنګه ده لکه دوی عقل نه دی منلی نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې دغه فیصله حضرت علي کړې ده دغه شانتې کړې ده نو موږ دې کې دغه موږ پکې بحث ده نو کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د علي فیصله لیدلې ده نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم هغه فیصله کړې ده دې کې هم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د لکه څومره یو خدای تعالی ورته هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مشابهت هم پکې پیدا کړو نو همدارنګه یو بله واقعه راغله وایي چې یو څو کسان وایي چې په یو لاره کې ځنګل کې د ځنګل په لاره کې کوم ځای کوی کندلی و چې کله چې شیر تیریږي زمری نو په هغه زمری به پکې غورځي موږ به هغه نیسو نو په دې وخت کې وایي څلور کسان وایي چې یو بل سره لکه په ډېر لکه په ټوکو ټکارو کې یو بل ته دکي ورکوي د کوی خواته خو دې کې دې وخت کې نو کوم شیر ورغورځېدلی دی هغه ته کوی ته ورغورځېدلی کوی ته نو دوی چې خپل منځ کې سره ټوکې ټکارې کوي هغه یو خپه خویدلی دی چې خویده چا چې غورځي یا بل یې ټینګ نیولی دی هغه چا بل ټینګ نیولی دی هغه چې هغه ورسره لاړ دی کوی خواته هغه نه بل ته لاس ورچملا کې نیولی دی هغه چې هغه غورځي هغه څلورم ته هم لاس ورچولی دی هغه هم هغه څلور ورغورځېدلی دي چې کله غورځي نو وایي څلور سره کسان چې هغه شیر زمري چې هغه مړه کړه دلته
نو په دې وخت کې دغه فیصله شوه خلک پریشان د به څنګه کېږي نو حضرت علي رضی الله عنه فرمایي وایي دې فیصله زه کومه خو بشر دی چې تاسو به منئ بیا هغه فیصله نو ورته صحیح دی موږ یې منو او وایي چې یو خبر دغه دی چې د یو رسول په وخت کې چې یو رسول موږ په منځ کې ژوندی دی موږ دپاره د فتنې او د فساد اجازت نشته دی زه به فیصله وکړم که چې تاسو خوښه نه یي رسول کریم صلی تپوس وکړئ چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم څه وایي تاسو ته نو وایي ښه چې تاسو فیصله وکړئ نو وایي زه دغه فیصله کوم چې چا چې دا کویه کندلی دی هغه خلک به دې مقتولینو ته هغه ورکوي د وینې قیمت به یې ورته ورکوي نو او هغه څنګه به ورکوي چې لکه کله چې دوی پکې وغورځېدل نو کله چې لومړی کس غورځېدلی دی چون لومړي کس چې و هغه بغیر د کوم قصد نه وغورځېدو هغه ته به څلورم حصه ورکول کېږي او هغه نه پس چې کوم یو قصد کړی دی لکه هغه بلې هغه نه ونیوله همدغسې ترتیب باندې دغسې فیصله وکړه نو دغسې فیصله چې ده وکړه د خلکو پکې هغه وکړو تردد یې وکړو وایي دغه موږ نشو منلی دغه فیصله نو په دې وخت کې وایي حضرت الوداع په وخت موقع باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حاضر شول رسول کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو وایي چې حضور دغه واقعه مخکې هغه پېښه شوله او موږ په منځ کې حضرت علي رضی دغه فیصله وکړه نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه فیصله صحیح ده بالکل صحیح ده نو په ظاهره باندې فیصله چې وا خلکو نه منله مګر رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه فیصله تصدیق وکړو او دې باندې مختلف جار بحث کړی چې دا فیصله ول دې وکړه دا د کې قصد او بعضی پکې هغه لومړنی کس چې هغه قصد نه و یا لومړنی کس چې وغورځېدو هغه نه پس چې دویم کس ځان ته کش کو هغه قصد وکړو هغه کش کو لکه ځان سره او وروستی کس چې څلورم کس چې کوم و نو چون هغه بالکل هغه ته کوم لکه هغه هیڅ سره هغه ضرر نه رسولی هغه هسې پکې لاړو نو هغه باندې بیا بل حد ولګولو نو په دې ترتیب سره کله چې واقعیا ګورو نو په دې باندې لکه خلکو ډېر جوړ بحث کړی دی چې هغه وراثت موقع چې راځي څنګه به هغه وراثت تقسیمیږي نو د حضرت علي رضی فیصله چې کومه کړې هغه باندې ټول دغه مهر تصدیق ثبتوي چې واقعا چې دغه فیصله چې د هر لحاظ صحیح وه او د کې واقعا د قرآن شریف او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سنت او د تعلیمات او د حکمت او د قضا تمام حکمونه پکې هغه کېږي اخري کس له پوره ورکړه باقي له نیمه او څلورمه حصه تقریبا دا شنه ورکړه د حضرت علي رضی الله عنه یو فیصله موږ مخکې تیر یو پروګرام کې ذکر کړی او د هغې لغونه کې اجمالي معمولي غونډه کې ذکر وکړو چې دوه کسانو په لاره روانو درېیم پکې راغی ډوډۍ ته کېناست یو درې ډوډۍ یو پنځه ډوډۍ وې جګړه جوړه شوه علي رضی الله عنه په دربار کې حاضر شو نو فیصله یې وکړه یو چې زما درې دیناره کېږي بل یې زما پنځه دیناره کېږي نو حضرت علي رضی الله عنه چې ګوره زه فیصله کوم وره ستا خو دینار هم نه کېږي اته خبره کې درې دیناره غواړې نو چې جګړه شو نو هغه ورته ویې ګوره چې د درې کسان وایي دا ډوډۍ که موږ درې ټوټې کړو او اته ډوډۍ شوې نو دا شي څلېرې شي نو اته تا وخوړې اته دوه خوړې اته هغه وخوړې ستا درې وې وي او د هغې نهه حصې شوې اته تا وخوړې یو حصه پاتې شوه د هغه پنځه هغه پنځلس شوې نو اووه ترې هغه بله وخوړې یو ستا وخوړه نه د هغه اووه دیناره حق دی ستا یو دینار حق دی مطلب دا چې فیصلې چې هغه عام انسان هغه وخت کې سوچ هم نشي کولی چې کوم طریقه باندې حضرت علي رضی الله عنه حل کړي دي او ځینې داسې لغو مقدمې هم ول راغلي دي چې د هغې انسان او تاریان شي او نن سبا هم داسې خلک شي چې داسې قسم له مقدمې وړاندې کوي بیا مولایانو څخه هم دي علما څخه هم دي تپوسونه ترې کوي مثلا یو کس راغی ورته چې علي رضی الله عنه چې یا امیرالمؤمنین زما مور سره په خوب کې د داسې حرکت کړی غلط حرکت کړی دله سزا ورکوي ان حضرت علي رضی الله عنه ورته فرمایي چې دی بوځئ او په لمر کې ودروئ او سوري له وله سزا ورکوي دومره کوړې وله ورکوي نو مطلب دا چې خوب و حقیقت خو نو دا شاید د سوري له سزا ورکوي دله خو مه ورکړه ده خو نه یې کړي که نه دا ځینې داسې فیصلې دي چې هغه د دې غلي بیا د دې د تحریر کې د دې ځینې هغه راغلي اختلافات په دې باندې موجود دي مطلب چې دوی په هره موقع باندې د اشدترین مخالفین هم لکه تاسو ذکر وکړو د دې فیصلې منلي دي او دوی ویلي چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه د قضا په معامله کې د ټولو نه زیاته غلی بلکې شرعي فیصلو کې هم دین په باره کې هم د یو لوړ مقام او حساب باندې به دې فیصلې کولې او هغه به مخالفین هم منلي دا نه چې صرف د موافق چې کوم هغه یې منلي بلکې هغه ټوله به منلي بل د اوس د حضرت علي رضی لکه د علم او بعضې د حکومت فیصلې چې کېږي دا شیان چې نو دې کې یو بنیادي دوه خبرې دي یو دغه ده چې مثال یو سړی د خپل عقل او علم د وجې نه یو فیصله کوي
یو دغه دی چې اجمالي صورتحال ګوري. اوس په دې کې وایي ذکر راځي چې حضرت عایشه چې واقعا حضرت عایشې په هکله باندې هغې فیصلې کولې، خدای تعالی ورته علم ورکړی و. نو د هغې کوم طریقه کار چې هغه به د علم په بنا باندې و، د قرآن شریف نه به کوم علم بنا واخیستله یا به خپل عقلي ذهانت به و. مګر سړي رانه چې هغه کې یو دغه خوبي ورکړې وه چې هغه به هغه کومه معاملې چې فیصله کوله اجمالي هغه به لیدلو. عقل نه به هم کار پکې اخیستو، فهم نه به هم کار پکې اخیستو، علم نه به هم کار پکې اخیستو، مګر د هغه واقعي او اجمال به لیدلو چې ټول حالات به لیدل. نو د حالاتو نه بغیر به فیصله نه کوله. او بلکې تر دې حده پورې فرمایل چې د شریعت بعضې داسې څیزونه دي، داسې احکامات دي چې هغه مونږ صرف او صرف په عقل باندې دغه فیصله نشو کولی. بلکې تر دې پورې چې بخاري کې ذکر راځي فرمایي وایي حدث الناس بما یعرفونه، چې خلکو ته هغه خبرې کوئ چې کوم باندې هغه پوه شي. وایي اتحبون ان یکذب الله ورسوله، چې وایي تاسو دغه بهتره ګڼئ چې د الله او د رسول الله او د هغه رسول دروغجنې شي. مطلب دغه و چې که چېرې تاسو کومه یو داسې یو خبره وکړئ چې هغه کې تاسو مشکل الفاظ یا مشکله مسله بیان کړئ او هغه باندې بعضې خلک به یې کمزوري به یې کمزوري فهم ولا به یې هغه پوه نه شي او هغه به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته کومه غلطه خبره منسوبه کړي. نو ګوره هغه وجه به تاسو وګرځئ. نو تاسو وایي همیشه داسې خبره کوئ چې هغه باندې د انسان عقل او فهم کار وکړي. بیا همدارنګه یو بل ذکر راځي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغه کې په حدیثو کې یو بل ذکر راځي. رسول الله فرمایي وایي چې اذا حدثتم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم بحدیث فتنوا به الذي هو اهدى والذي هو اتقى والذي هو اهدى، چې که چېرته تاسو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم طرف نه کومه خبره کوئ نو که چېرته پرې پوه نه شئ نو همیشه دغه لکه دغه شی په ذهن کې لرئ چې هغه زیاته نیکۍ طرف ته خبره وي، تقوا طرف ته وي، د ښېګړې طرف ته خبره وي. نو که چېرته لکه مطلب تر دې حده پورې سړي احتیاط کړی دی، احتیاط هم کړی دی او دا هم فرمایلی دي چې د شرعي مسایلو کې صرف او صرف عقل نه دی ضروري. همدارنګه سړي یو بل روایت کې راځي هغه فرمایي وایي چې ګوره که چېرته عقل د لحاظه رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مسې نه فرمایلی دي. وایي چې ما خپله که چېرته دین په رایه باندې وای نو زما دغه رایه وه چې باید په مسې وخت کې د پونده او د خپې لاندې کومه حصه چې دې باندې مسه وشي. لکه په ظاهره باندې مونږ په لاره باندې ځو نو خاوره او خرابې چې دی د خپې لاندې نه حصه باندې کېږي. وایي مګر ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی دی چې هغه په پاسنۍ حصه باندې به یې مسه کوله د خپې. نو وایي ګوره دې وخت کې که مونږ رایه وای نو مونږ رایه په حساب مونږ غلط وو، مګر چون رسول کریم صلی الله علیه وسلم شریعت راوړی و هغه چې کومه فیصله کړې ده هغه صحیح ده. نو مونږ باید وایو چې د دې ظاهري عقل باندې صرف هغه باندې مدار ونیسو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د تصوف په هغه کې هم ډېر لوی مقام حاصل او ځکه یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې زه خاتم النبیین یم، نو دا شانې لکه چې حضرت علی خاتم الاصفیا دی. یعنی د تصوف یا د صوفیتوب په خاتمه له دومره اوچت لوړ مقام ورته حاصل دی. اصل کې تصوف کې ځینې خبرې داسې ده ګوره د علم د اسلام دپاره دین دپاره ډېر ضروري شی دی، خو ځینې مسایل پکې داسې که نه چې په هغې باندې عوام الناس نه پوهېږي، هغې باندې صرف او صرف هغه ډېر لوړ مقام والا عالم انسان پوهېږي چې تقوا هم پکې وي او د الله تعالی ته نږدې کس هم وي، ولی هم وي. نو هغه ځینې داسې فیصله کولی شي او ځینې کارونه کولی شي چې هغه د تصوف په رو باندې ډېر ضروري دي او هغه ضروري ګڼي. خو ځینې دې کې داسې مسایل راشي چې هغه د عوام الناسو په مخ کې که بیان کړي نو کېدای شي هغې باقي دین بیا عبادات پرېږدي، صرف هغه یو خبرونه سي چې په دې باندې عمل کېږي. نو دې لپاره حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې دی نو هغه په خپل مقام باندې خو لوړ خو دا داسې هغې څه وه. بیا وایي چې تصوف اکثر سلسلې چې کوم دي هغه سینې مرتضی وي، یعنی د رسول الله رضی الله علی رضی الله تعالی باندې لاړ شي ختمیږي. حضرت جنید رحمت الله علیه فرمایي چې اصول او ازمایش امتحان زموږ د شیخ الشیوخ علی مرتضی دي. او شاه ولی الله رحمت الله علیه وایي چې عدالت رخبا کې لیکي چې د خلافت ټول نه لومړی حضرت ممدوح چې دی هغه په دې کې چې کوم بیا حد انحماق لرلو، ولې یعنی د حضرت علی رضی الله مبارک دا وینا کوي ولې د خلافت نه وروسته هغه دومره مصروفیت و چې په دې فن کې تفصیلي بیان هغه ته موقع میلاو نه شوه چې هغه بیان کړی وی. ځینې حصې هغه بیان کړي دي خو مفصل چې څنګه موږ غواړو هغه شانې
هغه ته موقع ملانو شو ګنې دینه کې دې شمو ته ډیر زیات تصوف هغه خیره او په عمل کړي محدثینو اصول روایت په مطابق حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د صوفیانه اقوال چې دي دا وی د صحت په لوړ مقام باندې یا په پایه باندې مکمل نه دي کړل کی او نه سلسله صحبت هغه کړی دي تا و چې ته یو ځای کیږي خو دا اکثر سلسله حضرت حسن بصری رضی الله تعالی عنہ په باندې ځدا کې ختميږي او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کوم فیض او صحبت یافته خلکو ولغه کې حضرت حسن بصری رحمت الله علیه چې دغه صحبت او تعلیم محدثین روایت نه ثابت خو نه دي بلکې امام ترمذی هم د انکار کړی دی چې هغه نه بلا واسطه د حضرت علی رضی الله عنه خبره اوریدلې خو بهر هغه په دې باندې بل اتفاق ثابت دي چې هغه د حضرت علی چې رضی الله عنه د خلافت وړومبه دور چې کوم د مدینې دغه قتل دی او دغه دیدار کړی دی او هغه دغه عمر تقریبا 14 کال مله ځنی محدثین د دې سيزونه انکار او دغه په چماله کوم بیان کړه کنه چې دا کغه و چې د سره دومره خبره بیان کو لکه چې حضرت علی رضی الله عنه د تصوف یو لوړ مقام باندې کړه نو دا عوام الناس په گمراه شي نو دا خلق آی غاړي ته راځي دی هغه د کې الته لاره بند کې چې نه یاره دانش نه پکار بلکې دا شنه پکار دی د حضرت علی رضی الله یو بل یو لوی کمال چې هغه تقریر وو د تقریر به کولو چې یو خو به فل بدی تقریر کولو او بل به دا و چې په ډیر وسیع موضوعات باندې د تقریر به کو چې هغه مجلس کې یا کوم خلک به جمع وو هغه کې به جوش هم پیدا کوي چې کوم خاطب د علی رضی الله کوم منشاوه د خاطر مایل کړ لکه د تقریر ورکه مخکې یو پروګرام کې د تقریر او ذکر راغلی وو چې کله د امیر معاویه چې کله کوم جګړه و نو په دې وخت کې د حضرت علی رضی کوم منون کیو هغه د جنگ نشاته شول او ویل چې مونږه د جنگ کول د لپاره مونږ نشو حاضر د جنگ لپاره نو په دې وخت کې حضرت علی رضی ودرېدل او ډیر یو زبردست تقریر وکړو او حضرت علی رضی فرمایلی وایي چې اول چې هم نیت د پس یو فرمایي وایي چې جهاد چې دی وایي د جنت د دروازو یو دروازه ده وای کچې ته تاسو د دروازې باندې نه داخليږئ نو خدای تعالی لعنت بم تاسو باندې شي او دیار د خونه تاسو باندې بدبختی راشي د حضرت علی رضی الله عنه باندې تقریر چو یا خطابه چوډه زبردست وو جی شاعریم لوګون کې کړی دا جی او د علم چې نه هو دی جی دا غي باندې غړل شوی دی جی حضرت علی رضی الله عنه د ولایت په هم لوړ مقام باندې او د صوفیتوب په لوړ مقام باندې یو ډیر نیک او زبرګ انسان دغه فضل او کمال ډیر زیات نو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فضل او کمال په باب لا موږ نن تاسو باندې د غي ځنی واقعیات بیان کړل الله تعالی دې موږ توفیق راکړي چې موږ هم دغه لوړ مقام ترلاسه کړی شو او الله تعالی دې موږ راکړي بلکې موږ نه بلکې موږ راتلونکو نسلونو دې ورکړي الله دې موږ چې اخر کې د محترم سید سلیم احمد صاحب شکرګزار یم چې ما سره په دې خبرو اترو کې شریک شو الله تعالی دې ولدي بهترین جزا ورکړي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد